په چا فرض او په چا فرض نه ده. اوس که په چا فرض ده هغه خو بېکۍ کوي او په چا فرض نه ده که چېرته هغې کول غواړي نو بیا خو د دې مسایلو ورسره تعلق شته زده کوي به انشاءالله. قرباني د الله جل شانه حکم دی فصل لربک وانحر. نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته چې کله تشریف وړی دی نو هر کال یې قرباني کړې ده. قرباني کولې نو چا دې تپوس وکړو چې تاسو دا دوه ولې کوئ نو هغوی ورته وفرمایل چې ما ته نبی علیه السلام وصیت کړی دی چې یوه زما طرف نه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل طرف نه هم قرباني کړې ده او د امت د طرف نه هم قرباني کړې ده. معلومیږي دا چې دا قرباني اهم څیز دی. اهمیت وایي د دې نه معلومیږي چې یو حدیث شریف کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د قربانۍ طاقت لري وسعت لري او د قرباني ونه کړله نو زموږ عیدګاه ته دې نه رانږدې کېږي نه دې راځي. نو چې د عیدګاه نه منع کوي د اختر د لمونځ نه منع کوي نو دومره غټه ګناه وکړله چې ګوره ته زموږ اختر جمع کې شامل نه شي. کېدای شي د هغه به څه داسې ګناه چې د هغه له وجې نه به د اختر لمونځ والا باندې هم څه ډېر بد اثر پرېوځي. نبی علیه السلام منع کوي چې نه به راځي. نو معلومیږي دا چې ډېر اهمترین څیز دی. ان زکات متعلق داسې حکم نه دی چې چا زکات ورنه کړ نو د جومات ته نه راځي، چا حج ونه کړ جومات ته نه راځي. لیکن د قربانۍ متعلق چې چا وسعت شته او د قرباني ونه کړله نو زموږ عیدګاه ترې دی نه راځي. نو معلومېږي دا چې دا څیز ډېر اهم دی او په مستحب څیز باندې او په مسنون څیز باندې نه چې ډېر ضروري نه وي نو نبي علیه السلام په هغه باندې تاکید هم نه کوي، وعید هم نه بیان. کما حدیثو کې چې وعید راغلی دی چې دا ښه کار نه دی د ګناه کار دی نو علما فرمایي د هغې نه معلومېږي دا چې دا قرباني په صاحب کم کس استطاعت شته په هغه باندې لازم ده او ضروري ده. مسنون نه دی ګینې کوو دی که ثواب دی پکې او کوو دی نه کړه نو ثواب ګناه پکې نشته نه چې دا څیز نه دی بلکې ضروري څیز دی. ځکه نبی علیه السلام چې په عیدګاه نه منع کوي نو په یو مستحب څیز نه منع کوي، نه په یو مسنون پرېښودلو باندې منع کوي بلکې په یو ضروري څیز باندې منع کوي. نو قرباني اهمه ده. لهذا چې په چا فرض ده هغه لپاره او چې باندې فرض نه ده هغې غواړي چې زه وکړم نو د هغه لپاره بیا دغه احکامات دي. مونځ په چا چې کوم فرض دی خو بیا کوي موږ ماښام مونځ فرض وکړو نو دا خو ټول لپاره دی. اوس د ماښام مونځ نه پس اوابین دي نو فرض نه دي نفل دي. ولیکن کله چې د نفلو نیت دی وتړو نو اوس به د احکاماتو خیال ساتي نو اوس په څه ماتېږي په څه نه ماتېږي په څه پکې کول پکار دي څه نه دي نو ټیک ده نفل دی هم مسایلو خیال ساتل بیا فرض او ضروري ده. نو دا غرنګې قرباني په چا فرض ده خو به د دې خیال ساتي ورنه قرباني نه کېږي. او چې په چا فرض نه ده نفلي قرباني کوي نو هغه هم د دې مسایلو خیال ساتي که خیال یې ونه ساتو نو بیا خو دلته بس حکم میلاو نه شي او حکم به پوره نه شي. نو لومړی څیز د قرباني فضیلت فضایل ډېر دي انشاءالله جمعو کې به انشاءالله واورئ. ټول نه اهم څیز دا دی چې ابراهیم علیه السلام کړی دی د هغوی یو سنت دی په امت کې راچلي نو د هغه یو سنت ژوندی کول دی نو څومره لوی اجر او ثواب دی په هغې کې چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني پیش کوي او ما تا ته حکم دا دی چې ته دا قرباني وکړو نو داسې ده لکه چې تا د زوی قرباني د الله دپاره پیش کړه. اوس که چېرته حکم موږ ته همدغه رنګې ویل چې ابراهیم علیه السلام ته و چې د خوښ زوی قرباني دا خو څومره مشکله ده ډېره سخته به وي ډېره ګرانه به وي. ولیکن هغه څیز الله په یو وړوکي څیز باندې موږ له بدلوي چې نه هغه خو د هغې حکم موږ ته نشته نو زموږ لپاره هغه څیز کول جایز دي بلکې د هغې په ځای د هرې څاروي قرباني وکړه بس تا ته بیا هغه رنګې اجر میلاو شي نو ډېر لوی د اجر څیز دی. بله دا دی چې کله انسان قرباني کوي نو د څاروي په دې بدن چې څومره ایښته وي د هر ایښته په بدن کې د انسان ته یوه نیکي میلاوي. څومره نیکي څومره ایښته دي بیا ګډه او ګډه شوله او وړۍ د وړۍ نه ډکي خو زرګه او په لکاو ایښته وي نو د هر ایښته په بدن کې یوه نیکي. دا خو یو څیز. دویم څیز دا دی چې کله څاروی حلال شي نو دا اینه لازمه کې ته نه یې پرېوتي چې دوه کارونه کېږي. یو خو دا دی چې الله جل شانو دربار کې قبول شي او دویمه دا دی چې دا قطره لازمه کې ته نه ده تللی چې د قرباني کوونکي الله جل شانو ګناهونه معاف. څومره لوی څیز
په یو لږ شانتې قیمت چې موږ څاروي حلال کړو په هغې باندې الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي نو څومره لوی غنیمت دی، څومره د الله جل شانه لوی احسان. بله دا چې د قیامت په ورځ باندې چې کله انسان راځي نو دا به د خپل څاروي ځان سره راولي، سره د اینو، سره د ډوډو، سره د دې هر څه به راځي د میزان تله کې به اچي. نو حدیث شریف کې راځي چا چې قرباني کړي نو دی به د خپل څاروي راولي د میزان تله کې به اچي، الله جل شانه به د دا څاروي یو پاویا باندې زیات نو یو کلو چا یو کال قرباني کړي، 2 کاله 3 کاله نو میزان تله کې چې 70 کیلو زر ورته نو څه جوړي. حضرت فاطمه رضی الله عنها ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله قرباني کړي نو خپل ورته حاضر شه، لمنې قدرې سره الله پاک په دې چې ګناهونه معاف کړي لهذا په دې باندې خپل زړه خوشحاله. نو ډېر یو لوی د غنیمت څیز دی، ډېر یو لوی د فضیلت او د ثواب څیز دی. بله دا دی چې موږ به مخکې داسې لږ ډېر اوس لږ شاندې کم شو، کله به څه داسې تکلیف به زیات شو نو خلکو به چیلې وغیره حلال به کو، صدقه به وکړه، هغې نه برکته به الله تکلیف ختم. نو دغې سره الله د صدقې سره چې څنګه الله د تکلیفونو مصیبتونو ختموي نو قرباني خو د الله حکم دی، د سم الله جل شانه څومره پریشانۍ ختمي، څومره څیزونه به دې سره ختمېږي. خو لیکن عام طور سره داسې چې قرباني وشي خو چې کوم هغه د دې فضیلت دی، د دې برکتونه دي هغه میلاوېدل لږ کم وي، هغه شان په نظر نه راځي. غټه وجه دا ده چې اخیستلو کې، پیسو کې، څاروي کې، نیت کې بلا شی مسایل دی، هغې کې فرق راشي. د هغه فرق د وجې نه موږ خو اینم دوی کو، څاروي هم حلال کو، پیسې مو لګو، خو چې د قربانۍ کوم برکتونه دي چې په دې سره الله ګناهونه معاف کړي، او چې کله ګناهونه معاف شو نو د الله سره معامله صفا شو، نو چې کله معامله صفا شو نو الله پاک انسان به نه خفه کوي، بې عزتۍ ته نه ورکوي، رسوایۍ ته نه ورکوي، ده ته سکون ورکوي، ده ته موافر مقدار کې الله رزق ورکوي، ده ته خوشحالي ورکوي، د ده بچي د ده د سترګو یخوالی، ښځه د ده تابعدار داسې چې کور ته ورننوځي د ده سترګې یخې د هغه سترګې یعنې ټولې خوشحالې دا ټول دې څه تعلق ساتي چې د انسان ګناهونه معاف شي. او دغه الله جل شانه په دغه یو قطره اینه باندې چې څنګه بدن څنګه څاروی حلال شو لومړنۍ قطره لازمه کې ته نه ده رسېدلې چې د الله جل شانه د بنده په منځ کې هغه ټوله معامله صفا شوله. خو لیکن هم د ورسره موږ وینو چې موږ ته دغه سینه لږ کم میلاوي. هغې غټه وجه ده چې اوس کوم مسایل بیانېږي په هغې باندې د عمل نه کولو د وجې نه، هغې خیال نه ساتلو د وجې نه، هغه لوی رحمت نه او د لوی فضیلت نه او د لوی برکت نه موږ محرومه پاتې شو. نو په هغې به انشاءالله خبره کوو، نو لږ توجه سره یې واورو، په صحیح طریقې سره انشاءالله اورو او د عمل په نیت باندې بیا اورو. څنګه چې پرون دا خبره شوې وه چې صحیح طریقې سره بیا اورو، عمل په نیت بیا اورو او بل بیا رسولو په نیت باندې بیا اورو. ځکه ډېر خلک داسې قرباني کې دا خو نه دي راغلي، دا ورته رسېدلې څه وجې نه څه وجې نه چې نه دي راغلي، خو نه جي موږ به انشاءالله هغوی ته اطلاع ورسو پوی کوو چې څوک هم قرباني کوي په دې طریقې سره چې انشاءالله هغه ته په الله جل شانه ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. نو دا خو د قرباني هغه فضیلت دی چې کله موږ څاروی اخلو. دویم نمبر کې به راشو شرکت له، دا چونکې فضیلت او عام جنازو وغیره کې بیانېږي نو هغه باندې ډېر تشریح نه کوو. البته شرکت او دې کې بعضې مسایل داسې دي چې هغه انسان ابتدا نه وانه نو منځ کې تشویش کې مبتلا شو، په مسله پوه یې نه شي، مخکې اورېدلې نه ده، په وروسته باندې پوه یې نه شو، نو د هغې له وجې نه هغه لږ مطلب هغه پوره پوه یې نه شي. کله هم چې څاروی اخلو، د څاروي د اخیستلو نه مخکې د ټولو نه اهم څیز نیت دی. څاروي اخیستلو کې به د څه نیت کوو؟ یو کس وایي شاباس څاروي اخلو نو نیت خو به کوو که نه؟ دا نیت به څه دپاره کوو؟ ګوره دوه قسم خلک دي. یو دې لپاره څاروی اخلي چې خلک راته ښه ووایي، د خلکو په نظر کې ښه شمه، زما ګاونډي په 50 اخیستی زه به په 1 لاک اخلم چې د هغه نه زه ښه شمه، خلک راته وایي چې دې ته دې ته دې ته، نو دا هر څه دا خو د دنیا دپاره شو. په دې باندې آخرت کې څه شته؟ هېڅ هم نشته. بس دنیا هم غل که آخرت هم دنیا ځکه غل کې چې پیسې ولګېدې، آخرت کې به څه اجر څه ثواب نشته دی. نو نیت چې کول دي، قرباني چې کوو د چا لپاره به کوو؟ خپل نیتونه ټیک کول. او دا نیت داسې په یو منټ نه ټیک کېږي، د دې مکمل نګراني کول دي، مکمل نګراني کول دي. زه به دا نیت څنګه ټیک کوم، څنګه ټیک کوم، څنګه ټیک کوم، ځکه څاروي اخیستلو په وخت کې نیت دی،
وروسته تک نیتونه بیا چې کله مونځ نیت مو تړو نیت مو کو وروسته په دویم رکعت او دریم رکعت کې ورسته نیتونه ټیکاو بیا خو څه فایده خو نشته نه چې ابتدا کې نیت ټیکول نو خپل نیت نگراني کول ځکه د الله حکم پوره کول دی نو نیت خالص کول چې نه چې مخلوق که خوی او که بد وي مخلوق سمې کار نشته زه چې دا کوم د الله حکم دی د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه ده د الله د رضا دپاره به زه دا قرباني کوم نو لومړنی څه کولی دي نیت کول دي دویم نمبر کله چې څاروی اخلو نو عام طور سره منډۍ ته ځو نو منډۍ ته چې ځو نو د یو څو خبرې خیال ساتل یو خو دا دی چې کله منډۍ ته ځو نو هلته د یو بازار شانتې ماحول کم سے کم وخت لګول دي بازار ته د ننوتلو دعا ویل دي د څاروي د اخیستلو دعا ویل دي یا الله دې کې چې کوم خیر دی ما ته یې راکړې زما خیر دی تر دې د شر نه ما وساتي زما د شر نه دا څاروی وساتي د بازار د شر نه مې وساتي د بازار خیر راکړي کاروبۍ کې نه یاد نه شي دعا دا داسې پښتو کې هغه ته ورسره میلاویږي دعاګانې نو دا دعاګانې ووایو ولاړ شو بیا چې څاروی چا نه اخلو نو لږ سوچ وکړو دا کس څنګه دی دوکه‌باز دی صحیح انسان دی متقي دی پرهیزګاره دی ښه انسان دی نو که چېرته ته پته لګي چې عموما سوداګران داسې دوی کې ښه صفت لږ کم وي خلک هم پکې شته خو عموما داسې چې دروغ باندې قسم خوړلو او دروغ دا شیان هغوی کې لږ ډېر نو لهذا کله څاروي اخلو نو دې خبرې خیال وساتو چې موږ یې د چا نه اخلو دا څوک که نیک انسان راته میلاوي ده خو ډېره غوره ښه خبره ده ابا ما څه دوکه ونې کې نیک انسان نیک انسان نو ما څه دوکه نه کوي عمر بیا راته صحیح وښیي هغه څاروي کې څه فرق یا به راته صحیح وښیي وروسته د پرېمانتیا نه به زه بچ شم اوس یو کس داسې دی چې د پیسو لالي شي بلا د هغه د دې څه کار نه شي چې د قرباني کېږي او که نه کېږي نو که وروسته خبر شم بیا به راته پکې پریشاني راشي او ثواب نه به محرومه شم نو بیا خو دا وګورو چې کس وګورو چې کس نیک خپل عام طور سره نږدې خواوشا منډیانو کې نږدې څاروي میلاوي کې ډېر لږ ته خو ضرورت نشته او هرحال که څه وځي نو سره یې لیدلی شي خو لیکن دې له خیال وساتو بیا چې کله چا نه څاروي اخلو نو دا هم د خپل وس مطابق کوشش وکړو چې دا څاروی د غلا خو نه دی که چاته هم پته ولګېده دا څاروی د غلا دی ډومبنۍ خبره دویم دا څاروی د سره ګاڼه دی ګاڼه خو پوهېږئ که نه ګاڼه څاروی هغه د ده نه دی د چا چې ورسره ګاڼه کړی اصل کې مالک هغه دی نو که د ګاڼه څاروی تاله راغی نو دې څاروي باندې قرباني ده د دی نو پردی شو نو پردی څاروي که څوک خرڅوي دې قرباني کېږي نه کېږي دې به هم خیال ساتو دغه رنګې د دې به هم خیال ساتو دې کې راځي خو بهرحال منډۍ ته ورځو نو دې خبرې به له خیال ساتو دغه رنګې لږ دا معلومات مو کوو عام طور سره زموږ په دې علاقه کې دا یو رواج د مخکې نه موجود دی په نیمه باندې څاروی ورکول څاروی په نیمه ورکول په نیمه دوه قسمه دي یو خو داسې نیمه ده چې زما او ستا شریک دی هم نیمه ده نیمې پیسې دي ستا نیمه زما دي نو شرکت والا خو ټیک دی په نیمه باندې یو صورت دویم دا دی چې نه دي په نیمه باندې عام طور سره موږ داسې ورکو چې څاروی زما دی ساتي به هغه زمیندار هغه مزدور وغیره هغه به ساتي هر خرچه ورچه به هغه کوي او کله بیا دا څاروی د دې بچي به نیمي یا به دا څاروی نیمي دا څه قسم څه طریقې خلک کوي نو داسې قسم که نیمه شي نو دا نیمه ناجایز دا شرعا ناجایز د ګناه نه د دې هغه کس مالک نه جوړېږي ځکه دې کې دا خبره ده چې د دې څاروي چې کومه مثال په طور بچي وشي هغه به نیمي خو بچي به کېږي نه به کېږي نو شریعت خو به داسې څیزونو باندې فیصلې نه کوي خو یقیني څیز باندې فیصلې کوي د هغې وجه علما فرمایي باغ چې اخلئ نو باغ کم سوداګران چې باغونه اخلي ځکه خو د دې میوو کې هغه خیر او برکت نشته دی عموما غلط طریقې سره باغونه خرڅېږي یو کال مخکې باغ واخیستلی شي په ګل کې واخیستلی شي اوس میوه نشته نو تا خو میوه اخیستې تا خو ګل نه دی اخیستی میوه اخلي که ګل اخلي په ګل باندې شنه خوري میوه نو میوه خو نشته نو څه شی نشته دی یو څیز مبیعه موجود نه ده کومه ستا سودا ده هغه موجود نه ده څه شی به تا واخیست زمیندار باغ والا په تا باندې خرڅ شي پاڼې در باندې خرڅ شي بوټی در باندې څه شی په تا خرڅ په تا خو یې څه خرڅ کړي نه تا څه شی واخیسته نو دا بیا هم ناجایز ده اوس د علماو نه تپوس وکړو د باغ د اخیستلو جایز صورت کم دی نو دا ګوره ټول ناجایز صورتونه دي نو کله دغه په نیمه باندې څاروی ورکو چې څاروی سر په مثال په طور د کس یو کوم بچي چې دا په نیم ستا نیم په زمای نو دا هم نه کېږي نو که په دې صورت کې چاته څاروی نیمه کې پاتې شوی دی ما خو تل خیال ساتئ کم مزدور تا غوا وغیره هغه ساتي او هغه ته هغه بچی وغیره په داسې نیمه صورت کې ورته پاتې شوی دی نو د دې مالک هغه نه دی
د دې مالک اصل کې د هغه چرچا د هغه مالک دی هغه مالک کیږي نه دې ته اجرت فاسده وایي کله چې اجرت فاسد شي دا اجاره فاسده وي د کول اجاره فاسد شي مزدوري راکړه سي ناجایز صورت به کرا شو هغه چا چې مزدوري کړه هغه ته صرف د هغه مزدوري ملاويږي دونه وخت چې څوک ساروي وساتي د هغه ساروي څومره مزدوري جوړيږي هغه صرف د هغه مالک دی بس په لحاظ چانه چې ساروي نو دی بل خیال ساتو که چاته د په نیمه کې ساروي پاتې شو نو د هغه مالک نه دی چې مالک نه دی هغه په مارا پرسنو دی قرباني یو کس پاسې نو هغه تماشا نه کوي خبره ته خیال ساتو مینس کې کوی ابتدا کې کوی نو شو مینس کې خبره واورو نو به بل سدي جوړ کو دا درس خو دې د پاره چې دا ول اخره پر مسلمان سي طریقې ته ځان کوي په خبره وای شو لهدا ساري کې دې خبره خیال ساتو اوس پته ولګي چې بالکل داسې ساوي دي داسې قسم سو شرعن سو زر وغیرہ داسې مسله به کې نشته دي یعنی حرام د غلام نه دی د غانیم نه دی داسې دي نیم نه دی بل سم په کې نشته دي هغه ساروي اوس اخلم نو کله چې موږ ساروي اخلو نو یا خو به ځان لاخلو ځان سره کې څوک نشي یا به ځان لاخلو یا به ځان سره ځان سره کې څوک شریکو نو دوه صورت دي یو خدای چې دا غستلو په وخت کې د سره زما شرکت اراده نشته یو صورت سره دا غستلو په وخت کې زما د سره شرکت اراده یره به ځان لاخلم به ځان لالوم وای سی به کوم دای وسد سم وغیرہ وغیرہ ځان له تقسیم کوم ولیکن انسان سره کې څوک نشي کوم یو خمیدار ابتدا کې دا سیرا نو که چې دا ساوي ماواغست ابتدا کې میا د شرکت اراده نشته وامه نشته اوس ورستا کله به ساروي واغست ورستا د قرباني نه مخکې لکه میراله یا یو یار دو سره کې چې کمال په کې سره کنو سو ورکول شم کول شم ورکول نو علماء فرمایي چې جایز دی او غوړ او بهتر صورت نه جایز دی ولیکن غوړ او بهتر صورت نه لہذا خو صورت ده چې کله ساروي اخلو مخکې نو مرګورو سره رابطو کو ما سبا دي کې څوک شاملېږي یو دوا درې کم زیات وایي سو پورې ما سره څوک شاملېږي نو مخکې نه رابطې او زاړه ملګري دي یا نوي هر څوک دي څوک دي لہذا دا کسان دي اوله کې ټیک راځي چې موږ لاړ شو ځان له سروي وال یو کس دا په ټول طرف نه زیټوزي دا به خپل مخواخه ده ولیکن مخکې نه شرکت مسله حل کو اوس چې مخکې نه موږ شرکت مسله حل کړله ورسته وایي چې هیڅ مسله نه ده لہذا که چرته یو شریک د دینه بار شي دا په ځای کې بل شاملول البته شرکت کې یو څو مسلې دي چې دا ډېرې پریشانی سبب جوړیږي او بس اوقات د هغې د وجې نه قربانۍ باندې هم ډېر ګهره اثر غورځي لہذا د شرکت کوونې شي نو دا به لږ ډېر ښه صورت څاروی سړی ځان له وایي ځان سره کې څوک هم شریک نه کړي دا شرکت به ستاسو مسله بعضې ډېر نازک مسلې دي هغه د جمعو د جنازو نه دي هغه سړی تفصیل سره ورنه پوهېږي چې د شرکت بعضې مسلې داسې دي چې د هغې د وجې نه په قربانۍ په ټولو شرکاو اثر غورځوي او د یو کس بیا قرباني نه کېږي د ټولو قرباني ضایع کېږي د شرکت د وجې نو لهذا علما فرمایي که داسې وکړو چې ځان له سروی وال که یوی سره ګډ والا چیلی والا بس یوی سره بس ځان له لاره که بس یوی سره کول دوی سي دي نو نن سبا که معلومات وکړو نو کم سے کم یوی سره 20-22 هزار نو حکم شته دی نه خبره پوهېږئ که نه د دې نه حکم نشته نو چې دوی سي نو چې دوی سي نو 40,000 روپۍ شو نو په 40,000 چې موږ دوی سي اخلو نو په دې څه کول پکار ځان له پې د یو 2 کالو سخی واخله چې عمر برابري شریعت د برابري ځان له پې د 2 کالو سخی کټۍ وغیره واخله پې ځان هغه د واخلو نو څه چل کوم چې ما دوی سي دي نه چې دوی سي کوې ما وایي سي داسې چې 2000 باندې فرض دی که نه دا باقي 15 سي یو پکې نبی علیه السلام لپاره ونیسه یو پکې مور له ونیسه یو پکې پلار له ونیسه کوم دي که ژوندي دي یو ویسه پکې داسې ونیسه نو ویسې شو نو په ځای دی چې مخکې تا بل سره شرکت کو شرکت کې بله شي پریشاني دي نو هغې کې تا ته صرف د 2 حصو اجر میلاوي او په دې صورت کې که د څومره میلاو شو 2 حصو پیسې به د هغې نه کمې او ډېرې به نه وي پیغمبر سره په برابر شان سروي عام سوړ 30-35 باندې کوم دینار سروي ملاويږي 40 مون نو هغه سروي وال نو وایي سي دی وکړي هغه دا ځان له سروي پړې ر دیوارونو سره خله په هر حال خو یو ترغیبي صورت دی
اوس که چېرته شرکت مونږ کوو نو شرکت کې به تا سره 2 قسم کسان شریکېږي. قربانۍ کې چې تا سره شرکت کوي دا یو حکم جدا دی. یا خو به امیر وي، امیر مطلب صاحب نصاب، مطلب هغه کس په چا باندې قرباني فرض ده. او دویم کس به وي غریب. غریب نه مراد په چا چې قرباني فرض نه ده، تاسو نفلي نیسي، هغه فرض نه ده. د دواړو حکمونه اوس جدا دي. هغه داسې چې کله تاسو مثال په طور په 4 کسه باندې تاسو غوا او وی وغیره واخیست او دا 4 مالداران دي، 4 مالداران دي او 3 سی مزید دا سره شته. نو دا اخیستلو نه پس چونکې 4 واړه 15 واړه 6 واړه وغیره دا مالداران دي، نو دوی پکې بل ځان سره شاملولی شي. ټول مالداران دي نو دوی پکې ځان سره بل کس شاملولی شي. خو که چېرته دي کې یو کس داسې دی په هغه قرباني فرض نه ده، هسې د خوند مزې نه یې کوي، د ثواب دپاره یې کوي، دې دپاره یې کوي چې یاره د مصیبتونو نه به پرې خلاص شم، صدقه ده، یعنې په ده فرض نه ده. ډېر کسان داسې فرض بې نه غول کوي. اوس که چېرته دا یو کس پکې غریب راغی چې په ده قرباني فرض نه ده، دی پکې راغی، مثال په طور باندې په 4 کسه باندې غوا، غویي، سنډه، میخه، اوښه چې کوم کې 2 کسانو شرکت جایز دی. 4 کسانو مثال په تور واغسته، 3 پکې مالداران دي، یو پکې یو غریب دی. نو چې کله دی یو کس پکې حصه واغسته نو په ده قرباني فرض نه وه. دی چې کله د قربانۍ په نیت باندې څاروی واغسته، یی په هغې کې حصه واغستله، 2مه 3مه 4مه هر څو حصه چې ده ورسېده. مثال په طور دې ځای کې 4 کسان دي نو په څاروي کې د څومه حصه ده؟ 4مه. 3 حصې پکې د هغه نورو شولو، 4مه حصه پکې د ده شوله. نو اوس دا 4مه حصه په ده باندې لازم شوله، د باندې لازم نه وه، په دې اخیستلو سره په ده باندې لازم شوله. چې کله په ده باندې لازم شو، اوس دي ټوټل 4 کسان، 3 دا دي، 3 دا دي، یو دا دی، دا 4 کسان. اوس که چېرته دوی داسې کوي چې دوی وایي چې مو خو څاروی غټ دی او یو ملګری داسې چې خفه کېږي را سره یا بل څه مسله جوړېږي، راشه موږ پکې 2 نور شامل وو، 3 پکې نور شامل وو، ځکه 4 دي، 3 سي مزید ګنجایش شته که نه. نو اوس که چېرته د دې 4 نه دوی پکې یو قسم سیوا، نو د دې په حصو کې د ده خو دا قیصره د 4مه دي کې معمولي شانتې هم کمی نه شي راتلی. دا 4مه حصه په ده لازم شوې ده، اوس د هغې نه نه شي کمیدلی. البته دا باقي 3 سي چې کومې دي نو که دې کې یو قسم بل ورته نه کړو، دوی په حصو به مصر پرېوځي، لحاظ دي چا قرباني به ونشي. په مسله پوهېږئ؟ شرکت کې دا پریشاني شته. په دې مسله پوه شوئ؟ 4 کسان دي، 15 دي، هر څوک چې دي، خو یو کس پکې داسې و چې غریب و، نو د ده دا حصه متعین شوله. یو مسله دا ده. دویمه څاروی واخېسته په شریکه باندې، 3 کسان پکې مالداران دي، یو پکې غریب دی. شریعت په ده باندې فرض کړې نه ده. ده چې کله څاروی واخېسته نو ده په ځان فرض کړه. نفل په ما ته فرض نه دي، خو چې کله نیت وتړو نو دا نفل اوس پوره کول په ما ته باندې خبره خو پوهېږي که نه. لهذا که چا نفل مات کړه منځ کې په څه طریقې سره مه کوو، به دې د قضا راوړي. فرض خو د شریعت د طرف نه لازم دي په ما ته باندې، هغه 4 رکعاتې دي، هغې کې نه کمی شته نه زیاتې شته. دا نفل ما ته باندې شرعاً فرض نه دي، دا ما ته په خپله په ځان فرض کوو. شروع کېدلو سره لازما نفل بشروع، نفل شروع کېدلو سره نیت دې وتړ به دا لازم شو په تا باندې. نو قرباني په ده باندې لازمه نه وه، ده په دې خپل عمل سره په ځان باندې د دې مثال داسې دی لکه اوس مثال په طور یو کس غریب دی، سوسیني کې ګرده وایي الله که زما دا کار وشو نو زه به چیلې حلالومه. دې ته څه وایي؟ چیلې به حلالوم. دې ته څه وایي؟ منښته. دې ته منښته وایي. او منښته په شان د زکات دا لازم شو په ده باندې. اوس کار کوي دی به دغه چیلې حلال یا به دغه قیمت ورکړي، منښتې ځان له تفصیلي مسایل. نو ګوره دا چیلې حلالول په ده لازم نه و. کله چې دی ویل چې الله که ټیک شوم، که نوکري وشوه، که پال شوم، که دا وشو که هغه وشو، نو زه به دا کومه. نو دا کومه ده سره ده دا څیز په ځان باندې لازم کو. په خبره اوس پوه شوئ؟ نو په غریب باندې قرباني نه وه، خو چونکې ده د قربانۍ په نیت باندې څاروی واخېستو، نو چې واخېستو نو د اخېستلو سره په ده باندې لازم شوله. اوس مسله پوه شو؟ لهذا اوس چې کله ده په ده باندې لازم شوله نو دې کې اوس بل کس نشي شریک کېدی، مزید کسان دي که اوس نشي شریک کېدی. دویم صورت 4 کسانو څاروی واخېست، یو پکې غریب دی.
دا څاروی ورک شو څاروی واخیست قربانۍ دپاره وتښتېد او پته یې ونه لګېده غیب شو نو اوس په ده باندې بله قرباني نشته ده باندې دغه یوه لازم وه لازم پرې نه وه د خپله منځ په ځان لازم کړې وه لهذا په ده باندې دغه یوه ده او هغه وشوله ورکېدو شو بس هغه د ذمې نه ساقط شو بس ختم شو البته دوی باندې چونکې شرعاً فرض وه او شرعاً به هله دا فریضه ادا کېږي چې کله دوی قرباني وکړي او اوس قرباني شوې ده نه ده شوې لهذا دوی به څه کوي بل څاروی دوی به څه کوي بل څاروی پریشاني پکې هله ده چې د قربانۍ نه مخکې دا څاروی راغی کوم کې چې د هغې بوسې شوي مالدارانو دې چلو کو چې دوی بل څاروی واخیست په دغه یوه لازمه بس هغه ورک شو به د فریضه ختمه شو په ده باندې هېڅ هم نشته دوی باندې لا ختمه نه ده شرعاً فرض ده شرعاً فریضه به ادا کېږي چې کله دوی حلاله وکړي حلاله لا شوې نه ده لهذا دوی ولګېد بل څاروی واخیسته چې کله بل څاروی واخیسته د حلالۍ نه مخکې دا څاروی را پیدا شو کوم چې ورک شوي یا د قربانۍ نه پس د حلالۍ نه مخکې دا څاروی راغی نو په دوی باندې دې کې چې هرې قرباني کوي د دوی قرباني کېږي بس خو که چېرته هغه بل را پیدا شو چې هغې کې د دې کیسه متعین شوې ده نو اوس یې څوک خرڅولی هم نه شي دا ټول په ده تاوان دا ټول په چا تاوان دا ټول په ده تاوان ځکه د هغوی فریضه خو بل څاروی هغې نه ادا شو نو دا مسلې دي عموما موږ ځان سره غریب هم پکې شامل کړو وروسته هم شامل وو وروسته مو نو شرکت کې بله شي پریشاني دي بله مسله څاروی دې واخیسته اوس که چېرته ټول مالداران دي ټول غریب پکې نشته ټول مالداران دي کوم څاروی یې واخیست هغه ورک شو بل څاروی واخیست چې بل یې واخیست خدای لا نه دی قرباني کړی دا هم را پیدا شو دواړو کې چې بل یو قرباني کوي بس بل که خرڅوي کار څه پرې کوي په دې باندې یوه قرباني ده بس هغه چې په دې کوي که په بلې کې بار یو شی کوي خو که چېرته دا ضرورت پکې وي نو بیا به دا پریشاني پیدا کېږي دې خبره منګو بله مسله نو چلو شي چې دې څلور کسانو څاروی واخیست د قربانۍ نه مخکې ماشومان چېرته کور نه څاروي بار راایستې و منډې واخیستې خپه ماته شوه نو څاروي چې خپه ماتې شي په دې باندې قرباني نه کېږي دوی به ځان له بل اخلي دا ټول د دی له وټوس ټول په ده تاوان ټول د ده دی ځکه دی اوس خرڅولی نه شي دی نه شي خرڅېده پکې څه متعین شوې ده اوس دا باقي پیسې به دوی خو یې نه ورکړي دوی خو ځان له بل سره دا غریب وټوس سره وتړلو شریعت په ده لازم کړې نه ده او ته په خپله په ځان لازم کړی به دا قسم مسایل به مخې ته راځي نو لهذا کله چې څاروی اخلو نو ګپ شپ دې نه جوړو مسلې ته سوچ وکړو کم کس ما سره شریک کېږي په ده قرباني فرض ده که نه ده فرض که چېرته په ده قرباني فرض او بېشکه بې شبې هېڅ وایله څاروی بدل کا عیسه پکې بل شامل کا هر څه چې پکې کولی شي پکې خو لیکن که چېرته دا پکې وو نو بیا به لږه مسلې ورته سختېږي بیا لږ دې باندې لږ سوچ پکار په دې مسله پوه شئ دا خو د شرکت مسله شو کله چې ځان سره څوک شریک کړو نو څنګه چې دا ګورو چې دا غریب دی که مالدار لږ تپوس به د خپل وس مطابق کوو که بیا هم کمی کو دا هراغې الله نه به معافي غواړو او خپل کوشش به کوو اندازه لري سړی ته دا کس غریب دی که مالدار به د قرباني کېږي او که نه کېږي کم سے کم تپوس دې وکړو هلکه به دا قرباني فرض ده که نه ده که نه ده فرض اوس هغه ځان سره شاملوي نو د دې څه طریقه ده طریقه دا ده هغه ته اوس موږ سره شاملوي لږ سمن وکړه کله موږ څاروی واخیسته بېشکه موږ به پکې نیت دا وکړو چې موږ څلور درې کسان یي او په څلور کسه موږ څاروي یو پکې ته راسره شاملېږي خو تا اوس موږ نه شاملو ځان سره ته لږ انتظار وکړه څاروی به واخلو موږ په دې نیت چې دې کې به مزید کسان ځان سره شریک کوو نیت یې پکې دا وکړو واخلې څاروی او ځان سره پکې مزید ځان سره شریک کوو نو دا اوس مه شریکوئ کله د اختر سهار شي او راسملې ولالې دغه ټیم کې پکې ده ته پیسې راوړل نو که چېرته څاروی ورک راورک وغیره وغیره ډېر پریشانونه به بچ شي بس هغه ټیم کې ورته راشه لکه موږ پکې ستا نیت کو پیسې دې وسلې وروسته دې اخلې نو وروسته پکې ځان سره شامل کړه مخکې نه پکې مه شامل په دې مسله پوه شوي چې ښه چې دغه رنګې څنګه چې پکې د دې خیال ساتو نو د یو څو څیزونو به نور هم خیال ساتو دا به ګورو چې د دې کس آمدن جایز دی که ناجایز دی زما خپله یو لرې شان رشتهدار کېږي بینک کې نوکر دی یوه ورځ مې کېنو ورته مې وویل چې وروره خفه کېږه مه شریعت مسلې دي دا خو زموږ مجبوري ده او په موږ حق جوړېږي
ما ته بینک کې نو کړی تا ته خپل هم پته دا زما د بینک تنها د یاد ساتي بینک د منیجر نه والا د اعلان ادنا پورې دا ټول د دوی تنها حرام ده نه دا د سود اړې دي او سود سره چې چا څه قسم تعلق بعضو کې دا ډرایور دا چوکیدار یا خاپور بدای دي استي بعضو دي دغه استي دي خو بهرحال دا دنه چې بګیر کوم دي د عمله په ټوله داخلي دوی تنها حرام ده ناجایز ده نو یا انشورنس والا شو یا دا شو یا بل داسې کم ناجایز کاروبار کې لکه تاسو د ګاونډ کې دا کم ګن بلا چې خلک خرڅي داسې قسم خلک چې د هغوی روزګار ناجایز دی آمدنې ناجایز دی نو که چېرته دې کې یو قسم دې کې راغی نو دې چا قرباني ونه شوه قرباني دې چا نه کېږي داسې نه دی که نه چېرته د دې شپږو به وشو د یو ناجایزه د هغه دې ونشي نه چې دا یو پېره یې نه توی کېدل اراقة الدم یې نه توی کېدل یو پېره یو عمل دی څنګه چې موږ د مونځ نیت تړو که نه نو د هر رکعت دپاره خو ځان ځانه نیت نه دی که نه دغه یو نیت دی دغه نیت د لومبني رکعت هم دی د دویم دی د درېیم دی د څلورم هم دی لهذا که څلورم رکعت ونه شو نو ټول مونځ ونه شو داسې نه دی که نه چېرې دا خو ما د دریو رکعتو نیت کړی وه خو شو په کار چې دا یو نیت یو رکعت نه شي لهذا زه به ودرېږم صرف یو رکعت الله اکبر نه جي هېڅ هم ونه شو نو دا یو عمل دی کې تجزي دی کې تقسیم نه چلېږي چې د یو دې وشي او د یو دې ونه شي دا نه چلېږي دا یو پېره کې نه توی کېدل یو پیره دا نه کې چې د هغه لپاره ځان لري نو در لپاره بل خپه کټ کړي او د هغه لپاره به سر کټ کړي او در لپاره بل کې نه شي یو پیره نه توی کېدل نو دې ته موږ تجزي وایو تجزي مطلب تقسیم دی کې دا شي نه چلېږي یو پیره نه توی کېدل نو که چېرته دی کې یو قسم داسې راغی چې د هغه آمدن ناجایز و او باقي شپږ وړه ماشاءالله غوثان او قطبان او ځان ته هر څه جوړوي د دغه یو کس د وجې نه دی چا قرباني ونه شو که چېرته یو کس داسې دی چې آمدن یې ناجایز دی اوس هغه ځان سره د څه عذر د وجې نه ځان سره شاملو شریر انسان دی بدمعاش دی هغه هر څه مسلې چې ځان سره شاملې نو هغه ته بیا خیر په سې طریقې سره ورته ووایه چې یا خو که چېرته ستا د دوکانونو کرایه جایز روزګار دي هغه پیسې موږ له راکړه یا تر چا نه قرض راواله قرض موږ له راکړه ته بهرحال چې دا هر څه ناغله ورکړې خو بهرحال دا کس ځان سره نه شاملول پکار خو که څه عذر د وجې نه نو بیا داسې طریقو سره وکړو پوهېږو چې ته جایز پیسې موږ له راکړه ځکه موږ سره په تکلیف هم دا پیسې جمع کړې د قربانۍ د اجرونو سوګونو ته انتظار دی ټول کال د مصیبتونو د بچ کېدلو کې د الله طرف نه وعده ده او ستا د وجې نه به زموږ دا هر څه تباه برباد شي خو کس پوهېږول پکار دي نو څنګه چې د دې خیال ساتو دغه رنګې د هغه د آمدن به هم خیال ساتو یو کس داسې دی چې جایز آمدن هم شته ناجایز هم شته نه شاملول خو غوره بهتر دی خو چونکې جایز آمدن شته دی نو که پیسې موږ له راکړي موږ به پکې دا سوچ وکړو چې دا موږ له دغه جایز آمدن نه راکړي نو ما چې رشته دار ته خبره وکړو هغه راته وویل چې یارې جمیل زه په مسله پوهېږم زه چې د ورونو څخه کوم شرکت کوم نو زما دوکانونه دي د هغې کرایه زه دې کې ورکوم نو بهرحال مسله خو ویل دي مسله نه بغیر خو چاره نو دا د شرکت مسایل دي یا ډېر مختصر مې د مسلو کې د بعضې مسلې بیا ډېر تفصیل دی نو لهذا کله چې شرکت کوو نو د دې خبرې له خیال به اوسه په دې پوه شوي چې خرابه شو دې ته اوس کله چې څاروی اخلو دې متعلق چا څه تپوس کړو نو برانه دې متعلق څوک ته تپوس کول غواړي نو بیا به مخکې لاړ شو چې اکثر بعضې تپوس وکړو ذهن کې سوال وي ورسه تستعین شي او په دې وخت کې اوس کوم دا ځان قرباني کې کولای شي لکه چې دی والی اگر وایي راغلی بل بل ساوي اغسته نه نه دته چې دا کم ملاو شو دی به دقه حلاله او کم ملاو نه شو به د قرباني وشو پای کې کوم نوښت راغلی دی دا دوی ولا بل کله خاصه کړه دا پای ما د کار په دعوه نه نه بس هغه کې نوښت مخکې د لپاره دغه قرباني ده دا کې نه کېږي دې کې بل دا کې نوښت سره دا غریب پکې شامل دي بده د وشو لا غي وزاله بلې هغه وزاله بلې چې دا غي قرباني باندې کېږي چې کله کینې دوی شو هغه نه ده نو دا غریب د دې سره تعلق دی خاص سره دا ختم قرباني ختم جی چوکس ساوی راوس هغه د پرچا د پدې ناجایز راوړل دا نه ساوی راوس څنګه چې پته ورته نه دا په پدې مطلب چې د ساوی راوس او کاروبار تاجر نه دو صورت دی یو خدای دا ساوی د غلا راوستي نه یو دا نه آمدن ناجایز دی چې آمدن ناجایز یو ساوی راوس ساوی د چې کوم راوستي دي لکه آمدن پاک پیسو د راوستي د څه کس نه ځان ساتل پکار ته کوم پاک مردار پیسو به ساوی راوستي نو هم پردي پیسې کی
لکه ماشاءالله منډیان یې ډېرې دي نو ضرورت هو ته بل نه غواړي مثلا د دنیا هو نه ده حاجي قانون کومې پیسې چې کنه دا چې د قانون ناجیز باندې جوړ شي یا څنګه دي قانون پیسې ورکا چې معلومه کړه قانون په ناجیز پیسو هغه پیسې به ورکړي کنه تو قانون په ناجایز پیسو جوړ شوي غالي کرایا دا کرایه کنه هغه ورکړي نه کرایه جایز ده هغه سیز دکان ناجایز ده جدا سي ده کرایه خو چون کې هغه د اوسېدلو د وجه نه تعالی درکړي تا باندې هغه سلسي چې کوم تا مثلا خو تجارت سره تعلق ساتي هغه د ضرورت نو دا څه یو خبره وکړه چې سړی حرام دي قانون خبره پکې تاسو کنه دا غي کری راوځي قانون هم چې ته په حرام جوړ شي بیا دا کری هر حال د څه ځان ساتل بهتر دي چونکه دکان کرایه خو کس په اوسېدل هغه پیسې ورکړي باقي دکان په ناجایز سیس شوی دا هغه معاملې جدا ده خدای څخه کس چې شریک نشي نو لګا خبره هغه تاسو په اوس برا شو چې کم ساروي اغستل جایز دی او کم اغستل جایز دی په کم قرباني کیږي او په کم قرباني نه کیږي ساروي چې کله مخلونو ساروي کې چونکه شرعاً درې غټ قسمونه دي اوخ تازان له قسم ده نر او ماده بقر یعنی غوا تازان له قسم دی کې میخه سنده دونه داخل دي تازان له قسم چيلي او ګډه نر ماده تازان له قسم اوخ تازان له قسم غوا میخه او غوي او سنده تازان له قسم دي او چيلي او ګډه نر ماده تازان له قسم دي د درو عمرونو کې به خیال کوو که اوخ اخلو نو کم سے کم 100 کاله 15 کاله د 15 کالونو چې یو رزم کمی په دو قرباني غاښونه ډېر یو کولیږي کشمي کني شي دا غاښونه یو علامت دی چې یو سوداګر د تا اندازه دا چې دا کې د شماته دروغ وي یقین دې بنشته دی نو به غاښونه وګوره نو دا صرف دغه کذب بیانونه د بچیدو لپاره نور دا معیار نه دی علامت دی نه ده نه ټیکې دې شم غلې دې شو معیار نه دی چې غاښونه نه بلکې دا ضروري ده غاښونه یو کړي عمر یقینا تا په خپل ساتل تا خپل پاتره چې 2 کال عمر برابر دی غاښونه لا نه دي قرباني پکې نو د اوخ لپاره 15 کاله او د غوا میخه وغیرہ لپاره 2 کاله او د چيلي ګډه وغیرہ لپاره 1 کال البته ګډه لپاره دا دی چې کم سے کم د شپږو دی چې د شپږو نه کم نه خو دومره غټ دی چې د کال والا سره ودرولې شي برابر ښکاري نو سره دی او دا گنجائش د لپاره دی چې د شپږ میاشتو بګی کیږي او چې د کال والا سره یو شان دی دا خو د عمرونو مثلا په الحمدلله یو خو پوهه ساوي ته برا شو ساوي کې هر هغه خبره چې هغه سوداګران عیب غني نو هغه عیب د وجه نه قرباني نه کوي هغه خبره چې هغه عیب غنل کېږي د هغې د وجې نه قیمت کمیږي روغ څاروی د هغې مقابله کې داسې عیب دی پکې چې د هغې د وجې نه قیمت 2 څاروي دي یو کې عیب شته بلکې نشته او د هغې د وجې نه قیمت باندې اثر غورځېږي نو دا عیب دی داسې قسم عیب چې کله څاروي کې راشي نو په هغه قرباني کېږي نه کېږي نو دا باید علماو نه به تپوس کړو اوس هم پرې ځان له پوه کړو څاروي کې کم اندامونه چې دي یو راته وایي لومړنی مثال په طور کان 2 سینګ شو کړی شولې جی آنک جی دوم جی پاؤں جی شاباش سپاتی شو بگیر دانت جی جبا زبان جی لکۍ دو خوش جی چې کوم دغه څاروي دا نو دغه تعین ماین تن جی شاباش سرمن سکینه سرمن کھال جی سپاتی شو بس کار چې دا یو پاتې دی شاباش کوم چیز پاتې دی جی یو چیز پکې پاتې دی ها سینګ وشو شاباش یو چیز پاتې ها کار وشو
او وشو تانه وشو جی کان وشو جی ناک مړه ناک نه یې زه سوچ کوي که باقي اندامونه د ریاض شو خپل اندامونو ته لږ سوچ وکړئ که نه ما کې کم اندامونه هغې ورباندې باندې قیاس کوو یو سیسټم به خیال کوو ښه څه څیزونه داسې دي چې هغه خامخا څاروي یو بل سره جنګ منګ جګړه مګړه ښکرې مرې یو بل څه وایي راوایي نو معمولي ټک پک پکې راځي څاروي دی که نه ټک پک پکې راځي نو معمولي غونډه کې ټک پک پکې مات دی خو که چېرته لږ ډېر ټک دی نو هغه به مات نه دی نو دا ډېر ټک به څنګه مثال په طور غوږ یې پرېک شوی دی ښکرې ماتې شوي دي سترګه ترې وتې ده لکۍ دغه شوې ده کټ شوې ده یا غاښونه دي یا مثال په طور ژبه کټ شوې ده تینې یې وچ شوي دي کټ شوي دي یا مثال په طور پوزه یې کټ شوې ده وغیره نو دا څیزونو کې شریعت د دې خیال ساتلی دی چې کوم معمولي شانتې ټک ټوکې معمولي شانتې کټ مټ پکې راغلی نو هغه شرعاً مات دی دومره خاص څیز نه دی حاجې دې نه مخکې د دې خبرې خیال وساتو موږ چې کله څاروي اخلو نوټونه ورکو نو دیسي ورکو که اصلي ورکو اصلي حاجې بیا چې کوم نوټونه ورکو نو شلېدلي ورکو که روغ ورکو حاجې چې کوم ورکو نمبر یې ورانې شوي هغه ورکو که نه بلکل سم دم ټیک ټاک داسې ورکو که نه نو د دې مسلې د تپوس ضرورت شته څه ضرورت یې شته نشته دی که نه خو نه یو مسله خو یې کول خو دي که نه ځه دا مسائل رفعت قاسمي کې یو سوال پېښ شوی دی هندوستان یو عالم دی د افریقې یو ملک هغې به سوال وایي زموږ ځای کې چې داسې مسله ده چې هلته کوم څاروی چې هغوی د لکۍ کټ کوي اول یې دا لیکلي چې دې څه بیماري خورېږي که والله اعلم د هغې نه تپوس کړی چې موږ څه وکړو ته خو د دې مسله ده دې څه قرباني نه کېږي شرعاً دا دی فقهاو لیکلي نه کېږي هغه په خاص صورت کې نو دې څه چلو ته خو ملاوېږي نو هغه ورته ویل چې چونکې ستاسو مجبوري ده ستاسو سره کېږي نو دې لپاره مسله به یې څه کوو که نه یا مثال په طور باندې اوس یو کس راغی او لکې را چې د استاد ګیلاس یې څاروی ورکړو اعوذ بالله وایي ګوره شیطان هسې نه ګوره کم دی ګوره کله کله انسان دی اګر اوس ذهن کې راته چې یاره د استاد چې ته دا څاروی داسې ورکوم ځان له پرې قرباني وکړي نو بیا به خیر زه تاسو نه تپوس وکړم چې لکه غوږ مږې څنګه دی سترګې ځکه هسې څاروی دی نو هسې که به تپوس کوو خو لیکن چې په پیسو یالو ښه روغ جوړ ښه ښایسته ښه سرپا ښه مزېدار څاروی ښه دي خو لیکن بیا هم انسان دی علماو لیکلي دي غوږ شو لکۍ شوله دغه رنګې نور څیزونه دي دې کې دا پوره مثال په طور کان به راواخلو یا دا دومره دا لږ اسان دی دا لکۍ ده نو د دې لکۍ ګوره دا یوه سره دې ځای پورې دویمه سره دې ځای پورې ده درېیمه سره دې ځای پورې مثال په طور باندې نیمه باندې دا لکۍ کټ شوې ده نو ډېره پاتې ده که لږه پاتې ده نیمه ده نه ډېره ده او نه لږه ده یو صورت دی حاجي دا کټ شوې ده مثال په طور یوه حصه پاتې ده دوه حصې کټ شوې ده نو ډېره پاتې ده که لږه پاتې ده یو څاروی داسې دی چې دوه حصې شته دی درېیمه حصه کټ شوې 1/3 ډېره پاتې ده که لږه ډېره پاتې ده نو علماو دا لیکلي دي چې معمولي ټک پک خو راځي خامخا څاروي چت شي ترې راښکلی لکۍ مکۍ وغیره نو او به ګورو که چېرته 1/3 یا د دې نه زیاته کټ شوې ده درېیمه حصه تهایي یا د دې نه زیاته کټ شوې ده نو بیا پرې قرباني نه کېږي او که چېرته د دې نه کمه کټ شوې ده مثال په طور 1/3 نه کمه کټ شوې ده لږه کټ شوې ده درېیمه حصه په نو د درېیمې حصې نه لږه کټ شوې ده نو چونکې ډېره پاتې ده لږه کټ شوې ده نو بیا پرې قرباني همدغه مسله د غوږ ده یو څاروی داسې دی چې د هغه پیدایشي غوږونه نشته نو دا عیب دی یا داسې دی چې غوږونه یې ترې کټ کړي دي دواړه یې کټ کړي یو یې ترې کټ کړی دی جرړه کې کټ کړی بره یې کټ کړی بیا پرې قرباني نه کېږي البته که یو غوږ کټ شوی دی خو لیکن درېیمه حصه یا د درېیمې نه زیات کټ شوی د بل غوږ څه اندازه ولګو یا د بل څاروي څه اندازه ولګو که چېرته یو غوږ کټ شوی دی درېیمه حصه یا د درېیمې نه زیات کټ شوی نو بیا پرې قرباني عیب دی نو چې عیب دی بیا پرې قرباني نه کېږي او لږ هغه چېرته غوږ پرې مې شلېدلی دی لږ شلېدلی ډېر شلېدلی دی نو دغه عیب نه دی لهذا په هغه باندې قرباني کېږي ښکر ته ولاړ شو که چېرته پیدایشي ښکر یې نشته دی قرباني پرې کېږي ښکر یې شته دی ټک جګړې مګړې سره مات شوي دي لږ مات شوي ډېر مات شوي دي قرباني پرې کېږي
البته که چېرته جرړه کې مات شوی دی هغه جرړې ته اثر رسېدلی دی که یو که دواړه که دونه جرړې کې مات شوي چې هغه جرړې ته اثر رسېدلی بیا پرې قرباني نه کېږي دې دا به ښکر ته ګورو که معمولي شانتې دا خول تې ټول تلی لږ دې تلی دی یو ښکر داسې لږ یو سپک مبک لږ شانتې مات شوی لږ ډېر مات شوی دی خو لیکن جرړې ته اثر نه دی بیخي د جرړې پورې نه دی مات شوی بیا پرې قرباني کېږي سترګې ته به راوشو که په دواړه سترګو ړوند دي قرباني کېږي که په یو سترګه ړوند دي قرباني پې نه کېږي البته ایک تهایي سترګې ته به وګورو چې دا نظر ایک تهایي پورې دا صرف د مسلې زده کولو حد پورې ده نور دونه اشتیم څوک د سره که روغ څاروي خو بهرحال بیا مسلې زده کول دي څاروي ته به وګورو یوه سترګې روغه ده او بله سترګې کې ایک تهایي نظر نشته یا د هغې نه زیات نظر نشته بیا پې قرباني نه کېږي د هغې طریقه دا دی چې دا بیماره سترګه ورله وتړه او په روغه سترګه ورته لرې ګیا کېده کوم ځای کې چې د څاروي ګیا ولیدله نو د څاروي د ښکو هغه ځای کې نښه وکړه ورباندې پوهېږو منځ کې هر څومره فاصله چې د نښه وکړه هغه ځای کې بیا دا روغه سترګه ورله وتړه او دا بیماره سترګه ورله کولاو کړه هغه ګیا ورته ورو ورو رانږدې کړه رانږدې کوم ځای کې د ولیده هغه ځای کې نښه وکړه نو دا فاصله وه هغه فاصله خپل منځ کې نه وکړه که چېرته ایک تهایي د هغې نه زیاته وه نو معلومه دا شو چې ایک تهایي نه زیات نظر یې تلی دی نو بیا پرې قرباني او که چېرته د هغې نه کم بیا پرې قرباني کېږي لکه یې هوښ ونه خپو ته مو وګورو که یوه خپه ګوډه ده که دوه ګوډې بیا خو قرباني نه کېږي که یوه ګوډه ده خو داسې ګوډه دی چې دی پرې سهاره نشي اخیستی تلی پرې نشي نو بیا پرې قرباني البته ګوډه ده خو لیکن سهاره پرې اخیستی شي لګولی شي اگر چې ډېر زور پرې نشي نو بیا پرې قرباني کېږي غاښونو ته به وګورو که چېرته دونه پرېوتي چې دا اوس خوراک نشي کولی نو بیا عین پرې قرباني نه کېږي او که څه پرېوتي دي خو لیکن چې کوم پاتې دي هغه ډېر دي خوراک پرې کولی شي قرباني پرې کېږي ژبه یې که کټ ده که دومره کټ دی چې دا پرې اوس خوراک نشي کولی نو عین بیا پرې قرباني کېږي او کله که ډېره کټ ده نو پرې کېږي تعینو ته به راشو تعینو کې څاروي دوه قسمه دي څه څاروي داسې دي چې د هغې څلور دي او څه داسې دي چې د هغې دوه چلې ګډه د هغې دوه غوا میخه وغیره د هغې څلور نو که چېرته غوا میخه یعنې د څلور تعینو والا څاروي دي نو که دې کې یو تی خراب شوی دی کټ شوی دی وچ شوی دی سر ته کټ شوی یو دی نو چونکې ډېر روغ دی یو خراب دی نو قرباني پرې کېږي خو که چېرته دوه خراب شوي درې خراب شوي نو قرباني او چیلې کې که یو خراب شوی که دوه خراب شوي چونکې ډېر خراب شوي لهذا په هغې قرباني د چیلې به دواړه تعین شي که یو خراب شوی وچ شوی کټ شوی نو پرې قرباني نه کېږي البته دې کې څلور دي نو که چېرته یو خراب شوی یا پکې یو کټ شوی یا د یو نه صرف سر کټ شوی دی یا وچ شوی دی باقي درې ټیک دي بیا پرې قرباني کېږي څرمنې ته بیا وګورو څرمن زخمي ده خو دغه زخم اصل غوښې ته نه دی رسېدلی هسې چې ته په ډغره مغره راښکلو ماښکلو څه پې زخم مخه راپلې هېڅ خبره نه ده خو که زخم پې دومره زیات دی چې د هغې اثر په غوښه پرېوتی او غوښې کمزوري کېږي نو بیا یې حج او قرباني پې خارښ دی پې که چېرته خارښ دومره و چې دا خارښ د وجې نه څاروی ورځ ته ورځ کمزوری کېږي نو په غوښې اثر دی چې په غوښې اثر وي قرباني نه کېږي پوزې ته به وګورو که پوزه کټ شوې وه نو کټ شوی عیب دی نو قرباني پرې نه کېږي او که معمولي شی شلېدل راشلې معمولي شی هغه به پرې قرباني کېږي دا خو جي د څاروي متعلق چې کوم زما مخې ته کوم څه هم بیان کړه باقي چې کوم څه ستاسو ذهن کې نو د هغې ته پوښتنه کېږي دا بعضې خلک چې د څاروی او د غوا یا د غوا بچی چې پیدا شي دا فارمۍ غواړي په دې نه دا ښکري وباسي په ماشوموالي کې نو دغه څاروی دغې ته وګورو که چېرې دا ښکرې دي بیخي څه ډکې ایستې دي څه ډکې کې وباسي بیا مشکوک دی بیا نه دی پکار دا څاروی نه دی اخیستی جی شرکت کې تاسو بینک وغیرہ شرکت کې بینک او انشورنس د دې نه تکافل کې خلکو دا جایز دی او تکافل اسلامي انشورنس هغه جایز دی چې کوم څه جوړ شوي که نه او د قربانۍ نه مخکې کې لکه سال باندې قربانۍ په سال هغه پیدا او د بل کس بل څاروی هم راځي آیا دواړه د قرباني یو په چا په غریب په مالدار غریب په غریب باندې دواړه دي ځکه هغه پې لازم نه و هغه د واغېست نه پې لازم شو اګر چې ورک شو بیا د بل واغېست دا پې بېل لازم شو دا به دواړه حلاله دي مالداران باندې صرف یوه ده دلته څه وایي چې ته قرباني نه دي په ده لازم نه ده نو دی ولې اخلي چې
وای غسر په دمه سره دغه د جوړک شنو بل ولیا بس دا یو قرباني د پاره کې د ګورو چې ورک شو بس تا قرباني وشو دا دویم چې د کنه ځان باندې نو ولې راوړل چې اوس دي کیسه چې بډاز ولګي زړه یو تاسو بډاز ولګي حوصله باندې چې وځي وی ولې هغه څه وخت تخته ده د قربانۍ پټې دا سبب ہے جی ساروی متعلق دا شراکتدار کې بعض بس ساروی وخت ګران ها او د بعض مرګونو استقامت پر دونه نه کیږي قرباني کې فرضي دونه دغه نه کیږي لکه دغه راځي دغه عبارت ورغه اجازت صراحتا ضروری ده مثال به تور ته د خځې طرف نه قرباني کې نو زموږ ځکه چې عام عرف دا دی چې خاوند د خځې طرف نه کوي چې فرض په خځې باندې پتا نه ده نو دې ځای کې چې چرته عرف داسې نو ته اجازه ضروري نه کیږي اوس کته زماده طرف نه کې یا یو بل کس بل ځای هغه طرف نه نو صراحتا اجازه ضروری ده یو د مدات په سم دي کې چې د سونه ساوي وای که صراحتا اجازه د دیواله ز قرباني دی او پرستار مبارک شي کیسه وکړي وای چې مثلا وای سیس حاله هغه به سمشت قرباني نمک کې کچرته کې ډز مانی لگا ساروی ولګي دا سبا اوس د صاحب متعلق چې دي نه لکه چې کور کې ولاړې په هوایي ډز ولګي نو په ډېر زخمي او د هغې د وجې نه غوښه خرابه شوې پې نه کېږي سابقه شهلالي زیات راولي دالي او دا ټیم کې راوځي دا به سبا جی صرف یو ساروی مونږ وایو بیا وروسته مونږ دغه ولېږي د دې په پېښه به چې هغه سرویس دا یو پته پوښت دی که یو ساروی داسې چې قریب ولادت ته قریبي یعنې ګابن لاټو که سوټو ګابن ورته نو بالکل قریبي نو ښه خبره نه ده خو که وایي دسته قرباني پې کېږي خو ښه خبره نه ده ځکه چې هسې بیا سبا بل ساروی مسې حلال شي جی بس بل پې والي نو که غریبي شي شو مخته دی نه بدلېږي او که شرط مالدارانی هغه دې واخلي د هغې نه دې بل څاروی واخلي که کومې پیسې پاتې شو هغه دې استفاده کوي اللهم صل